په سعودي عرب کې یو کس اوسېږي نو د هغه د سرسایې څه حکم دی؟ دا ما مخکې کړې وه چې کوم ملک کوم کس اوسېږي او روجې نیسي دی به د هغه ځای په حساب سره خپله سرسایه ورکوي. که دغه روجې ادا کړي سعودي عرب کې دي د سعودي عرب په اعتبار به دی پیسې ورکوي. کوم ځای کې روجې نیولې دي او کوم ځای کې دی د صدقه فطر ورکوي د هغه ځای په حساب سره به ورکوي. بیا که دی وایي چې زه د خپلو ماشومانو بچو له طرف نه هم ورکوم او د ماشومان بچي په پاکستان کې دي نو چې دی ورکوي خپله سعودي عرب کې د هغه ځای په حساب به ورکوي. بیا دا پیسې هلته به ورکوي که پاکستان ته به هم لیږي نو دنیا هر کونې ته لیږلی شي چې چېرته یې لیږي لیږه پاکستان ته یې لیږي هلته سعودي عرب کې فقراو له ورکوي بل ملک ته یې لیږي هر ځای ته یې لیږلی شي. دویمه مسله دا ده یو مسافر دی په سعودي عرب کې او هغه وایي چې مونږ 8 رکعاته تراویح کوو ځکه دلته 8 رکعاته تراویح کېږي نو آیا مونږ دا 8 رکعاته تراویح کوو کنه مونږه 10 رکعاته تراویح ځان لکو؟ نو 8 رکعاته تراویح خو په یو مذهب کې نشته دی. مذاهب اربعو کې 10 رکعاته تراویح دي. دا اوس 8 رکعاته تراویح که څوک کوي دا غیر مقلدین دي. دې ته مونږ لا مذهب وویو. لا مذهب مطلب دا چې دا یو مذهب هم نه پالو کوي. نو که داسې 8 رکعاته تراویح چېرته کېږي نو 8 رکعاته تراویح ته مونږ سره مونځ نه وایو. بیا خاص کر مونږ احناف پاکستانیان نو مونږ په نسبت باندې تراویح دا 10 رکعاته دي. که څوک 8 رکعاته کوي دی تراویح نه کوي نو دی به 10 رکعاته تراویح کوي. که یو ځای کې داسې د جماعت کې 8 رکعاته کېږي 8 رکعاته تراویح هغوی سره وکړه. دا بل ورځ یو ملګري داسې سوال رالیږلی و وایي 10 رکعاته کېږي خو مونږ دوی 10 ته پرېږدي نه. دوی راته وایي چې تاسو 8 نه پس راوځئ کار کوئ. نو ما ورته یې داسې کوه چې 8 رکعاته دوی سره وکړئ او بیا دا نور رکعتونه ځان له چې کله دیرې ته لاړ شي خپل 10 رکعاته پوره کړه. ته په خپل مذهب باندې عمل کوه چې د دنیا په هره کونه کې وي او دا ډېره ښه خبره وي. اصل دین دې ته ویلی کېږي چې کله تا ته یو ځای کې ماحول مهیا نه وي او ته بیا هم خپل هغه دین نه پرېږدي او ځان راټینګوي نو اصل دینداري خو دا ده. او دا چې دلته 10 کېږي او ته راسره ولاړ دې 10 وکړي نو دا خو مونږ کوو 10 او چې یو ځای کې 10 نه کېږي 8 کېږي او ته لاړ شي حجرې ته او خپل 10 پوره کوي نو ته اوس صحیح دیندار یې. ښه ته د خدای په حکم عمل کوي. دا یو بله مسله هم ده که نه. دویمه مسله دا ده دقه باندې د یو مسله بله لیکلې ده چې سعودي عرب والا 2 رکعاته وتر کوي بیا وروسته 1 رکعت ځان له کوي. نو مونږ څه کوو؟ نو د احنافو په نسبت باندې وتر دا 3 رکعاته دی او دا واجب دي. او واجبو مسله داسې وي فرضو سره چې صرف په دې دلیل کې فرق وي د واجب او د فرضو. نور دا په حکم کې یو شی دی. حکم کې یو شی مطلب دا دی چې څنګه د فرضو قضا ده د واجبو قضا ده. څنګه چې د فرضو نه ته فدیه ورکوي داسې به د واجبو نه هم فدیه ورکوي. نو چې یو کس وفات شو د هغه نه ته فدیه ورکوي د 6 منځونو فدیه به ورکوي. نو گویا چې دا د واجبو په شانتې دي. څنګه د فرضو جمع کېږي د واجبو هم جمع کېږي. دا روژه کې مونږ کوو نو دا د فرضو سره برابر دي. نو د احنافو په نسبت باندې 3 رکعات د 3 رکعاتو نه کم نشته نو جواب دید به وي د الله په دربار کې. نو ته به داسې کوي چې خپل 3 رکعاته به کوي. که یو ځای کې 2 رکعاته کېږي ته ځان له خپل 3 رکعاته کوه مستقل 2 ورسره مه کوه.